الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين محترم مرګرو د دې جدي کاروباریانو مزدورکارو او زمونږه مسلمانانو ورونو همیشه چې کله زه عمرې لراشم نو مال مرګري دعوت راکړي چې موږ به مرګري راغونډ کو او یو څو دیني خبرې به هغوی ته وکړي د هغوی دپاره به هم د خیر سبب وګرځي او زموږ دپاره به هم د خیر سبب وګرځي د دوی په دعوت باندې زه د جدې ته رالم او نن هغه پروګرام د مرګرو منعقد کړی دی الله دې دوی له او تاسو ټولو له اجر درکړي زه صرف او صرف د دې دپاره راغلی یم چې تاسو ته یو څو دیني خبرې وکړم الله دې ما له هم د هغې اجر راکړي او الله دې تاسو له هم د هغې اجر درکړي نور څه دنیاوي مفاد دنیاوی آراز نه زما په زړه کې شته او نه به انشاءالله ستاسو په زړه کې او شاید چې دا علاقه او دا ځمکه موږ باندې قیامت کې ګواهي وکړي چې زموږ د پاسه دا خلک ناستو او دوی د الله کتاب ویلی او د هغې نه یو څو خبرې کړې وې زمونږ دپاره دا د ګټې سبب دی او دا د خیر او د فایدې سبب دی او الله دې کي همداسې په دنیا کې کامیاب انسان هغه دی چې هغه ځان کې یو څو صفتونه راولي یو دا چې هغه خپل محسن وپېژني چې چا ور سره احسان کړی او هغه وپېژني چې د ما سره احسان کړی دویم دا چې بیا هغه کوم احسان کړی نو په هغې باندې صبر کوي هر څومره احسان یې کړی لږ یې کړی ډېر یې کړی خو دی وایي زما په ده څه بدل نه و خو ما سره احسان کړی نو احسان یاد ساتي او دریم بیا دا چا شکر وباسي چې زه ستا شکریا ادا کوم تا ما سره احسان کړی زه دې لایق نه وم زما په تا بدل نه و خو تا ما سره احسان کړی نو ډېره مهرباني او ډېره شکریا دا درې صفتونه چې کوم یو انسان کې راشي نو د هغه ژوند د دنیا هم ښایسته شي د هغه ژوند د آخرت هم ښایسته شي بیا د احسانونو خپلې خپلې کټګري دي خپلې خپلې پوړای دي خپلې خپلې درجې دي چا ډېر احسان کړی چا لږ احسان کړی چا یو شان احسان کړی او چا بل شان احسان کړی دې ټولو احسانونو ته چې کله وګورې نو یو ذات دی چې هغه ته رب العزت وایي هغه ته الله وایي هغه ته رب وایي
نو په موږ د ټولو نه زیات احسان او د ټولو نه زیاته مهرباني کړې ده. د دې وجې نه حضرت موسی علیه السلام چې الله راولېږه نو فرعون ته چې کله هغه مسله د توحید بیان کړه نو فرعون هغه ته خپل احسان ښیي. نو موسی علیه السلام ته وایي ته زما په کور کې لوی شوې ما کره د ډوډۍ خوړلې ده ستا پالنه چا کړې ده زه د پالنه ما د الله کوله. موسی علیه السلام دا نه وایي چې تا نه دي کړي خو موسی علیه السلام ورته دا ښیي چې ستا نه یو ډېر احسان کوونکی یو بل ذات هم شته. نو موسی علیہ السلام ورته وی فرعون ته تپوس کوي قال فمن ربكما یا موسی څوک دې ستاسو پالونکی و موسی تاسو له ډوډۍ چا درکړې ده وړوکی چا لوی کړی. موسی علیہ السلام ورته وی قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدا. موسی علیہ السلام ورته وی زمونږ رب هغه ذات دی چې هر شي له د هغه جوړښت ورکړی دی او بیا یې ورته طریقه د ژوند ښودلې ده. لوی احسان خو د هغه دی چې ما له خوله راکړې ده ژبه یې راکړې ده غاښونه یې راکړي دي شونډې راکړي لاس راکړي نو بیا ما ستا هغه خوراک راغستی هغه پې ما خوړلی اول احسان خو د الله دی ستا او د الله مقابله چې راشي زیات احسان د الله دی هغه به اول منمه. نو موسی علیہ السلام ورته دا ښیي قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدا. موسی علیہ السلام زمونږ رب هغه ذات دی چې هر څه له د هغه جوړښت ورکړی دی او بیا یې ورته طریقه د ژوند ښودلې ده. دې ته وایي هدایت عامه. میږي ته د هغه د خوراک چل ښولی هتي ته هغه ته د خوراک چل ښیلی زمری ته د ښکار چل ښیلی انسان ته د خوراک چل ښیلی اول احسان خو د هغه دی. نو د هغه په مقابله کې ستا احسان هېڅ هم نه دی. تا له هم زما رب ډوډۍ درکړې ده خوله یې درکړې ده چل یې درته ښودلی د ژوند اول احسان د الله دی. نو اول خپل محسن پیژندل پکاري چې چا در سره احسان وکړه هغه وپېژنه او د هغه احسان هغه یې روامه. په ټولو کې لوی احسان هغه د الله دی چې اولې انسانان ازل کې د سرو میږیانو په شکل پیدا کړل نو الله انسانانو ته وایي الستو بربکم قالوا بلا. الله وی زه ستاسو رب نیمه قالوا بلا ټولو ورته وایي بېشکه ته زمونږ رب یې. اول تپوس ترېنه دا وکړه چې زه ستاسو رب نیم نو ټولو ورته وایي ته زمونږ رب یې. کله چې انسان دا وپېژني چې یو ذات شته چې هغه زما روزي رسان دی هغه ما له ډوډۍ راکوي ما له خوراک راکوي. حضرت ابراهیم هم وایي والذي يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين. الله هغه ذات دی چې هغه ما له ډوډۍ راکوي او ما له اوبه راکوي وإذا مرضت فهو يشفين. کله چې زه بیمار شمه نو هغه راله شفا راکوي. نو اول چې د انسان دا عقیده جوړه شي چې یو ذات شته چې هغه رب دی هغه ډوډۍ ورکوي خوراک ورکوي انسان بیا مکلف کړی ته به لږ ځان کړی روزي به زه درکومه خوراک به زه درکومه خو ته به ځان کړی ته به دغسې نه کښېنې
ته به هم څه کسب کې څه کار به کې نو بیا هغه کسبونه خلکو ته جدا جدا تر غاړې کړي دي چا ته ډېر کړاو دی نو هغه له رزق زیات دی چا له لږ کړاو دی نو هغه له کم دی چا له د هغه د طاقت مطابق یو شان چا له د هغه د طاقت مطابق بل شان زمونږ د انسانانو بدقسمتي دا ده چې موږ بل ته ګورو چې دا ده سره ولې زیات دي او ما سره ولې کم دي د ده رزق ولې فراخه دی زما ولې کم دی نو ته د الله په کار کې کار مه لره که نه ته صرف خپلو محسنو پېژنه په مکه کې خلکو وي چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وحی راتله نو دلته خو لوی لوی خلک شته نو په هغې ولې نه راتله نو الله وایي اهم یقسمون رحمت ربک نحنو قسمنا بینهم معیشتهم دی دا الله رحمتونه ویشي نحنو قسمنا بینهم معیشتهم منګه د دوی میانځ کې د دوی ژوند تقسیم کړی دی نو د الله په تقسیم کې ګوتې مه وهه ته صرف خپل محسنو پېژنه چې یو ذات شته چې هغه ما سره احسان کړی ګوره ما له لاس خپې روغ راکړي ځکه عربو ته رالم مزدوري کوم که نه که زه شال ګوډ وې زه په سترګو ړوند وې نو زه بیا راته شوم ما کار کولی شه نو ته به اول د الله احسان منې کله چې د خپل محسن ومنه بیا چې د الله څه درکړه نو په هغې باندې به صبر کې دا نه چې ته به بل ته به نیت یې د بل د مال حساب به کې زمونږ د پښتنو بدقسمتي دا د خپل مال حساب نه کوو د بل د هغې کوو دله دا چرته وي دله دا د کوم ځای نه رالې نه بیا به صبر کې او د صبر ذکر قرآن کریم کې الله ځای په ځای باندې کوي الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة و د ایمان خاوندانو امداد واړئ د الله نه په صبر سره په مو سره څه مطلب ته به په خپله حصه باندې صبر کې که په خپله حصه یې صبر ونه کوه لالچي شوې نو خپله هم درنه ځي یو سپی یو هډوکې اخیستی وه روانو چې اپه لازمه دا به یوازې وخورمه مخې له لاره کې اوبه رالې ده چې دې اوبو ته وکتل د دغه عکس په اوبو کې ښکارېده چې سپی دی خولې کې هډوکی نیولی ده وی چې ده څنګه هم هډوکی دا ترې اخیستل غواړي چې غپ یې کړل د خولې نه هغه هډوکی اوبو ته پرېوته خپل هم ترې نه لاړ په خپله حصه باندې صبر وکړه چې څه الله درکړه بس وایه شکر دی دې وجې حدیث کې دعا راځي چې کله تا بیمار ولیده یو رنځور دې ولیده نو ته به دعا وایې الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير من الخلق تفضيلا دا الله حمدونه واما چې زه بچ کړی ما د هغه مرض نه چې ته پې مبتلا کړې او زه په ډېرو خلکو غوره کړی یم په غوره والي امام مالک به بازار ته ډېر ته چا ورته وایي ته بازار ته ډېر ځې هغه وایي او زه د الله شکریه ادا کړم په خپله حصه صبر وکړم زړانده ووینم د سترګو شکر وباسم کاڼه ووینم د غوږونو باندې صبر وکړم شل ووینم په خپو صبر وکړم نو د ځان نه لاندې ته ګوره بره ته مه ګوره نو ژوند به دې ښایي نو په خپله حصه باندې په خپل شي باندې صبر کوه او قرآن کې الله د دې ځای په ځای باندې ذکر کوي چې صبر کوه چې څومره تا صبر کو دوره به د الله نور نعمتونه به تا باندې زیاتېږي
دیو وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا خی چې دعا وایا اللهم اعني على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. الله ما کلکی پخپلو یادولو وشکرک او چې بیا ستا شکر گزارې ما وحسن عبادتک او بیا ستا د عبادت د هر څه نه ښه واما. سوره آل عمران کې هم الله آخر کې وایي یا ایها الذین آمنوا اصبروا و ایمان والو صبر کوئ. صبر یعنی کلک شه په هغه خپل حق باندې چې الله له څه درکړي په هغې باندې کلک ولاړ بس ماله دا پوره دي. دې وجې ډوډۍ دې وخوړه نو دعا وایې الحمدلله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. دا الله حمدونه واما چې مالې ډوډۍ راکړه موږ له اوبه راکړي او موږ یې مسلمانانو نه وګرځولو. نو صبر کوه. دلته هم الله وایي یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا و ایمان والو صبر کوئ. څه مطلب الله د څه درکړي بس په هغې قناعت او کم بنده کې چې دا صفت راشي چې په خپل حق باندې صبر کوي دی بیا نه بنیتي پکې راځي نه پکې حسد راځي نه پکې بل ته پسخېدل راځي نه بل ته نقصان رسوي نه فراډونه او دوکې کوي بس وایي چې الله څه راکړي بس په دې خوشحاله. دی وجه د مؤمنانو صفت دا وایي چې کله هغوی باندې تکلیف راشي نو هغوی وایي قالوا انا لله و انا الیه راجعون. منګه د الله یو او موږ به الله څخه ځو. ځکه صبر کوي. غم راغی تکلیف راغی په هغې باندې صبر کوي. کله چې دا صبر انسان کوي نو بیا یو سړی چې دنیا کې ډېر اوچت شي وایي زما تاڼېدار سره دوستي ده زما اسپي سره دوستي ده زما وزیر سره دوستي ده. خو چې کله تا صبر وکړ نو الله وایي ان الله مع الصابرین. یقینا الله دې سره صبرناکو. چا چې صبر وکړه دا الله معیت خاصه د هغه سره دی. الله د هغې امداد کوي. نو صبر بیا ډېر لوی شی دی. بیا چې کله دې صبر وکړه نو بیا د هغې نه بعد شکر وباسه. یو نوړی اوچه ډوډۍ دې وخوړه شکر د الله وباسه الله زه د دې لایق هم نیم تا په ما ډېره احسانونه کړي خو چې دا نوړی ډوډۍ دې راکړه په دې هم ستا شکر وباسمه ستا شکر ګزار یم. او د دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا ښیي چې شکر وباسه د الله و شکرک و حسن عبادتک. بیا شکر وباسه په خپل حق باندې. کله چې ته شکر وباسې حضرت لقمان یو ډېر هوښیار سړی تیر شوی او هغه د حضرت ایوب علیه السلام خوریه و یا بلو بهرحال قرآن د هغه څه ذکر نه یې کړی چې نبي وه که نه خو یو هوښیار سړی و هغه بچي ته وصیت کوي. نو په هغه وصیت کې حضرت لقمان خپل بچي ته وایي یا بنیا لا تشرک بالله